چې د الله ولی څه ته ویل کیږي. د الله ولی هغه وي چې هغه شب روز د الله تعالی په ذکر کې په عبادت کې مشغول وي او د هر عمل د الله د رضا د پاره وي، د الله په مینه کې وي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاته 3 خصلتونه حاصل شول، یعنی چا کې 3 عادتونه رااله، نو د ایمان خوږواله اومندلو، د ایمان چې کوم لذت ته هغه د محسوس کو. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې د الله تعالی او دغه رسول سره د ټولو نه زیاده د پزړه کې محبت پروت وي. ګوره دا الله او دغه رسول سره زیاده محبت د پزړه کې پروت وي، دا سه انسان به د ایمان مټاس خوږواله محسوس کی. او بیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مخکې فرمایي وان يحب المرء لا يحبه الا لله. او دویم خصلت او دویم عادت پکې دا موجود وي چې د چا سره محبت کوي خالص او مخلص د الله د رضا د پاره کوي. ګوره د محبت کې د الله رضا پرته وي، یعنی څوک ډېر عبادت گزار دی د عبادت په وجه هغه سره محبت کوي، څوک ډېر تقوادار دی د تقوادارۍ سره په وجه سره هغه سره محبت کوي، څوک تهجد گزار دی د تهجد په وجه هغه سره محبت کوي، څوک د حضور علیه السلام په سنتو پابند دی نو د سنتو پابندۍ په وجه باندې هغه سره مینه کوي. دغه رنګي نور نیک اعمالو په وجه باندې څوک چا سره مینه کوي د الله د رضا د پاره، نو محبوب علیه السلام فرمایي چې داسې انسان به د ایمان لذت خامخا محسوس کی. او دریم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کفر ته واپس تلل د داسې بدګنی لکه چې څنګه انسان اور ته اچي او اور بدګنی، داسې دی دا کفر بدګنی، یعنی واپس کفر ته تلل داسې بدګنی. نو داسې انسان به هم د ایمان لذت او مټاس محسوس کی. ګوره الله دې دا 3 واړه خصلتونه موږ ټولو کې پیدا کی. ګوره محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي رالو، ورته فرمایي اے د الله رسول مت الساعه، قیامت به کله وي؟ محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایي ما اعتدت لها، اے زما صحابي قیامت د پاره د څه تیارې کړې ده؟ هغه صحابي ورته فرمایي لا شیء، هې د الله رسول هیڅ تیارې مې نشته، نه مې ډیر منځونه شته او نه مې ډیر روزي شته، ځکه د عمر په اخره حصہ کې مسلمان شوی ما، خو یو دولت را سره شته چې احب الله ورسوله، زه د الله او دغه رسول سره ډیر زیات محبت کوم، الله او دغه رسول سره ډیر زیات محبت کوم. نو محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل انت مع من حببت، پر ورځ د محشر به تم هغه خلق سره یې چې چا سره دی په دنیا کې محبت وکړي. و چې کله حضرت انس مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله دغه ارشاد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه صحابي تو فرمایلو، وې د مدینه منوره خلق دون خوشاله یو د ایمان پر وړو باندې خوشاله، یو د حضور علی السلام په آمد باندې ډیر خوشاله چې مدینه منوره ته کله تشریف وروړو، او یو د حضور علی السلام په دغه ارشاد مبارک باندې چې د چا په دنیا کې چا سره مینوي پر ورځ د محشر باغی سره ولاړی. ګورئ
وې د مدینه منوره خلکو به علی الاعلان دغه आवाजونه کول چې الحمدلله زمونږ الله او دغه رسول سره مینه او محبت ته، زمونږ حضرت ابوبکر صدیق صاحب سره محبت ته، زمونږ حضرت عمر صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ سره محبت ته، او د دې محبت په وجه پر ورځ د محشر موږ هم دای سره یو. ګوره په دغه حدیث مبارک کې موتاسو قیاس وکړو، والحمدلله زمو استاسو ډیر غټو خلکو سره مینه او محبت ته. ګوره ډیر لوی د وخت جید اولیاء کرامو، صحابه کرامو، اهل بیت سره مینه ده، محبت ته، او ان شاء الله دغه حدیث مبارک پرانا کې به پروز د محشر دغه په غلامانو خادمانو کې زموږ د ټولو به الله شمار راولي. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام جهاد د پاره یو قافله ولېګل، یو ګرو یو ولېګلو، نو داغه چې کوم لیډر جوړ کړو، رهبر جوړ کړو، هغه لیډر هغه رهبر با په هر مانځ کې د سورۃ الاخلاص شریف تلاوت کولو. نو دغه خبره صحابه کرامو نوٹ کا چې د په هر منځ کې د سورۃ اخلاص شریف د قل والله احد تلاوت کوي. نو واپس چې دغه قافله رااله محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کو چې د الله رسوله دا صحابي تاسو زموږ مشر کړو او د په هر مانځ کې د سورۃ اخلاص شریف تلاوت کوي. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دنه تپوسو کوي چې دی ولې د سورۃ اخلاص شریف تلاوت کوي. نو هغه عرض کو چې یا رسول الله دی کې د الله صفاتونه دي، زکه چې کوم دی د دې تلاوت کوما، زدا سورۃ ویل خو مزکه چې دی کې د رب صفاتونه دي. وای په دغه خبره باندې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل څنګه چې ته د الله صفات وخه الله سره دی مینه دا محبت ته، دا سه رب تا سره مینه او محبت کوي. ګوره دا سه رب تا سره مینه کوي، محبت کوي. ګوره محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به فرمایل چې حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام به دعا کوله، اللهم انی اسالک حبک، یا الله زستان استا د مینه او د محبت سوال کوم، وحب من يحبک، او د هغه خلقو د محبت در نسوال کومه څوک چې تا سره مینه کوي، څوک چې تا سره مینه کوي د هغه خلقو د مینې د محبت در نه هم سوال کومه. والعمل الذي يبلغني حبك، او د هغه عمل سوال در نه کومه چې په هغه عمل سره زما په زړه کې ستا مینه نورم زیات شي. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دا دعا کوله. محبوب علیہ السلام فرمای چې مخکې به بیا دعا کوله چې یا الله زما د خپل ځان نه هم تا سره مینه جوړه کړي، ځان نه زیاده هم چې کوم د تا سره مینه جوړه کړي، څنګه چې یو تګې سړی وي او یخو اوبو د پاره لیواله وي چې زه به کوم ځای کې اوبه پیدا کړم چې لږې اوبه وڅښم دا یخې او د خپل زړه په یخ کړم. یا الله چې دغه تګي سړی څنګه یخو اوبو سره مینه دا محبت ته دغه تګي سړی نه زیاده مینه زما تا سره پیدا کړي. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام با دغه دعا کوله. ګوره او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بس دعا کوله. حضرت عبداللہ بن یزید خطمی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چر اللهم ارزقني حبك و محبوب علیہ السلام با دعا کوله یا الله مونږ خپل مين را عطا کا، وحب من ينفعني حبه عندك، او د هغه خلق مینا محبت را عطا کا چې هغه ستا په لار کې یو نفع موږ لپاره وګرځيږي، فایده مند وګرځيږي، چې ستا په مینا کې د هغه مینا محبت موږ لپاره فایده مند وګرځيږي، د هغه خلق مینا محبت موږ لرا عطا کی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائی سوچ چې د الله تعالی د رضا د پاره محبت وساتي، سوچ چې د الله د رضا د پاره عداوت وساتي چا سره، سوچ چې د الله د رضا د پاره چاته عطاو کی، سوچ چې د الله د رضا د پاره چانه رکوع کی، یو سیز منع کی. نور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې د داس انسان ایمان مکمل دی. ګوره
چې د هر عمل کې د رب رضا پرته ده، نو د داسې انسان ایمان مکمل دی. ګوره زموږ مرشد پاک حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې عداوت بغض حسد چا سره مکوه، او که بیا بغض او حسد دی چا سره زړه غواړي نو ګستاخی رسول سره بغض او حسد وکا، ګستاخی رسول سره بغض او حسد وکا، نو هغه کې به درلوي خدای اجر درکوي. ګوره حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې یو شخص مبارک ته تشریف وروړو، ورته فرمای الرجل يحب القوم، یو سړی دی هغه یو قوم سره مینه کوي، محبت کوي، ولا يستطيع ان يعمل كعملهم، خداغه دا طاقت نشته چې د هغه خلکو په شان نیک عمل وکړي. نو داسې بارکی داسې مینې محبت په بارکی اې د الله رسول تاسو څه فرمایي؟ وای محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې انت مع من حببت، تب په ورځ د محشر هغه چا سره شي چا سره دی په دنیا کې مینه او محبت وګوره. دی حدیث مبارک ته وګورئ، محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته دغه صحابي فرمایي چې اې د الله رسول د یو شخص یو قوم سره مینه ده، یو ټولی سره مینه ده، خو عمل د هغې په شان نه دی، عمل په لحاظ سره کمزور دی. نو آیا دا مینا محبت په غیلا فائدہ ورکی؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان فرمایي چې انت مع من احببت، که په دنیا کې د چا سره مینا دا محبت ته استاد عمل دا غي د عمل په شان نه دی، او په ورځ د محشر به هم غي سره ولاړی. الحمدلله زمونږه حضرت خواجہ مجوب قلندر مبارک رحمت الله علیه سره مینا ده، زمونږه حضرت خواجہ خل پنجو بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه سره مینه ده. الحمدلله زمونږه حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه سره مینه ده، محبت ته. الحمدلله زمونږه حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه سره، حضرت مجدد سے مبارک رحمت الله علیه سره، حضرت شاہ نقشبند بہاؤدین ذکریہ سے مبارک رحمت الله علیه سره، حضرت شیخ شهاب الدین سہروردی سے مبارک رحمت الله علیه سره مینه دا محبت ته. الله تعالی دی دغه مینه محبت زما استاد پزړ کې نورم مضبوطه کیږي. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نه مورید چې الله فرمائی څوک چې زما په خاطر سره بل چا سره مینه کوي نو زما مینه هغه د پاره لازمه شوه، زه به هغه سره خامخا مینه کوم، محبت کوم. څوک چې زما په خاطر سره د بل مسلمان خیر خوا دی د هغه ښه غواړي نو الله فرمایي چې د لپاره زما محبت برحق دی، د سره به زه خامخا مینه کوم. څوک چې زما په خاطر یو مسلمان رولا ملاقات لاړ شي نو رب فرمایي چې دله به زه خپله مینه ورکوم، زما مینه د دپاره لازمه ده، زما په خپل ځان باندې د داسې مؤمن بنده محبت په ځان باندې لازم کړی دی. ګوره او مخکې فرمایي څوک چې زما په خاطر سره په بل مسلمان رور باندې خرچ وکړي، په هغه باندې خراسکات وکړي، نو الله فرمایي چې داسې انسان د پر زما محبت هم لازم دی. ګوره او فرمایي رب په دغه حدیث مبارک کې څوک چې زما په خاطر سره د بل مسلمان رور مدد وکړي نو الله فرمایي چې د داسې مؤمن بنده سره زما محبت لازم دی. ګوره تمام محبت ور سره لازم دی. ګوره الله تعالی دی زما استاسو پړ کې د الله او دغه رسول مینه محبت راسخه کی. ګوره حضرت ابا یزید بستامی سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې ستا په زړه کې یو ذره برابر د الله مینا او محبت پروتي کنه وای د زرګونو او د لکونو د جنت محلاتونه هغه ذره برابر مینا د الله تعالی بهتره ده. ګوره یوسف حضرت یوسف رحمت الله تعالی علیه یو بزرگ تیر شوی دی، هغه فرمایي
چې یو طرف ته یو مؤمن بنده دی د هغه په زړه کې ذره برابر مینه ده او محبت دی او هغه عبادت کې لګیا دی او 2 رکعاته نفل ادا کړ او بل طرف ته یو بل شخص دی چې اویا کال سجدي رب ته ولګولي خدا هغه په زړه کې د الله مینه نشته وای د 2 رکعاته نفل ته بهتر دی ګور ځکه چې د په زړه کې د الله مینه او محبت پروت دی. حضرت عیسی علیه السلام مبارک یو ورځ په سفر باندې چرته تشریف وړو په لار ورته یو شخص ملو ورته فرمایي چې عیسی روح الله ما ته داسې دعا وکړه چې مال خپل رب مين راکړي محبت راکړي. حضرت عیسی علیه السلام مستجاب الدعوات نبیو دعا ته لاسونه اوچت کړ یا الله دغه بنده خپل مینه ورکا سمودباد به هغه لار باندې به تشریف وروړو. مکاشفۃ القلوب کې امام غزالی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې د هغه شخص تاسو کو چې دلته یو شخص ځوان او ما ورته دعا کړې و هغه کم دی خلق ورته ویل خو لیونه شوی دی اخو لیونه دی ولیونه دی کم دی وای دلته ځنګل کې وګوره ناس پي چا سره خبرې نه کوي. حضرت عیسی روح الله علیه السلام مبارک چې کله دغه شخص ته تشریف یوصلو وای دې د رب په مینه کې په محبت کې داسې مستغرقو چې حضرت عیسی علیه السلام ورمانه سلام واچولو د ورله د سلام جواب ورنو. حضرت عیسی علیه السلام مبارک په आवाज کوي چې زه هغه نبیم کنه چې ما ته دعا کړې و اوس ما ته ګورم نه دې ګم سوم دې جواب ولا نور کوي. حضرت عیسی علیه السلام مبارک ورته مخ ته کېناستو خدغه شخص جواب نه ور کوي. دې ټیم کې حضرت جبرئیل علیه السلام مبارک تشریف وروړ ورته فرمایي چې عیسی علیه السلام رب فرمایي چې ځان مستړی کوا د په سر باندې ته ارکی دي کنه او د په میز 2 ټوکړي کې نو دی به اوش قدرونه کی ګوره د زما د مینا کې داسې غرق شوی دی مستغرق کې او د ستا په دعا باندې داسې شوی دی. وی حضرت عیسی علیه السلام مبارک ورته فرمایل چې جبرئیل دل رب سونه مینا ور کړی دا وی دل رب یو ذره برابر خپل مینا ور کړی دا یو ذره برابر ول مینا ور کړی دا د مینې دا حال شو ګورئ. نو چې مو ستاسو په زړه کې د الله او دغه د رسول مینا پرتوي که په مو تاسو باندې هر قسم امتحانات ازمایښونه راځي کنه خو ان شاء الله مو تاسو به ثابت قدم وي بیا ګورئ چې خالص مینوي محبت وي ګورئ. حضرت امیر خسرو سے مبارک رحمت الله علیه حضرت شیخ نظام الدین محبوب الہی مبارک رحمت الله تعالی علیہ ته فرمای چې زمان مرشد پاک دا الله او د رسول په مینه کې دا امتحانات ولې ډیر راځي. نو حضرت نظام الدین محبوب الہی مبارک رحمت الله علیہ وته فرمایل چې اے امیر خسرو دا ذکر راځي چې هر څوک د الله او دغه د رسول د مینې دعوه چرته ونکي او کوم دعوه کوي کوټوي یعنی لباسی کوي منافقت کوي لګ امتحان به پیراځي ریوز غیر بلګي پشاوځي او چې کوم ثابت قدمي نو هغه کې به حقیقت مانو کې د الله او دغه د رسول مینه پرتوي کوي. حضرت مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا یو داسې صحابیو چې دا ډېر مالدار کورنۍ سره د تعلق ساتلو د بداسه لباس چولو په عربو کې چې هغه لباس په ډیرو خلکو نشوا چولې په 200 درهم به ځان له لباس جوړولو ګوره په 200 درهم او داسې خوراکونه به کول چې هغه وخت کې به ډیر خو خلکو عربیانو مالدار خلکو هغه شان خوراکونه نشو کولای خو چې کله په محبوب علیه السلام باندې عاشق شو دا هر څه ته لاړو. یو ورځ محبوب علیه السلام مبارک خپل صحابه کرام سره ناشته تشریف فرما دي
او دا مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ را روان دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا سړی تاسو تکاری و یاو جی دا مصعب بن عمیر دی وای د د ازړ ټول د نور نه ډکته ګوره د ازړ ټول د نور نه ډکته. وای محبوب علیہ السلام فرمایي چې دا زما هغه عاشق ته چې داسې حال کې مالی دله او چې د داسې خپل خوراک کولو چې ډیر عرب داسې خوراک نشي کولو، د داسې لباس چولې او بهترین عمده لباس یا چولې چې په 200 درهم معنی هغه خرڅيږي. ګوره خو تاسو تخکاری اوسې د ګډ سرمن اچولې دا ځان نه را چا پیرا کړی دا او د الله او د رسول په مینه کې د حال دی. وګوره د الله او د رسول په مینه کې د حال دی. د خپل مور شړلېو خپل پلار شړلېو د کور نه. ګوره د مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ دارنګ ذوالبجادین رضی الله تعالی عنہ چې دا هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام عاشق صحابي د هم خپل کور نه شړلې شوی. وګوره او مدینه منوره کې به داسې حال بیا چې په قبر کې به هغه انسان بل انسان کې خودو چې دغه بر اشتدار وګوره ښه اوسم دا طریقه دا. نو حضرت عبد الله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو نو دغه مدینه منوره کې رشتہ دار نو صحابه کرام یو بل تکته چې د قبر کې سو ټیک دی. وای محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زر قبر مبارک ته ورکوشو आवाज کو چې دا رور مال را کی دا زما رور دی دا زما رور دی. وای محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د عبد الله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنہ په خپل پاک لاسونو باندې قبر کې کېښودل او یې فرمایي دا زما هغه عاشق دی چې د زما په مینه کې ډیر تکلیفونه وکتل ډیر مصیبتونه وکتل مورو شړولو پلارو شړولو ترو شړولو هر چا د خپل درنا شړولو او دینه د سره دونه زیاته کړو خپل د کور خلکو چې دنه لباس مباسله وګوره. نو کله چې د کور نه را رخصتې دو د به حجاب وګوره نو مور بیبي ته आवाज وکړو چې مور اسلق خو سراکه چې د خپل عورت خو په پټ کم کنه. نو مور بیبي دل بیا لوپټا ورکا او لوپټا باندې د خپل عورت پټ کو او لوپټای دوه پیسه کا پس یو ټوکړه باندې خپل عورت پټ کو او په بل پیس باندې په ټوکړه باندې نور وجود مبارک پټ کو. دلته بس ذوالبجادین په دی وجه ویل کې د 2 صادر والا نو د الله او د رسول په مینا کې چې امتحان راځي ازمایش راځي مونږ به ثابت قدم وسوګره دا جون دې تیر بشي عارضی جون دې. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه به فرمایل څنګه چې دا دنیا عارضی ده د دې خوشالیان هم عارضی دي د دې غمون هم عارضی دي. ګوره هر څه به تیر شي ختم بشي. رستو زمو استادو دایمي جون را روان دي خپل جون دم را روان دي. ګوره نو صحابه کرام دا سیمینا محبت الله او د رسول سره کړي دي. حضرت حارث بن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنہ چې دا داس یو جلیل القدر صحابي دی چې دته داسې کشف کولو یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي کیف اصبحت یا حارث اے حارثه سحر د څنګه تیر کړي دی. دیو ته فرمای اصبحت مؤمنا حقا اے د الله رسول داسي سحر می تیر کړي چې زه حقيقي مؤمن ما. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای انظر ماذا تقول دا تسوي لګیای حقيقي مؤمن دعوه کته فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة ایمانک د هر یو شی د پاره حقیقت وستا د ایمان حقیقت څه دی. نو دغه حارث بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي چې د الله رسول ما سحر وخت داسې تیر کړي دي چې زما پزړه کې د دنیا محبت نو
زما پزړه باندې ستاسو او د الله مینا غالب وا زکه وایم چې زه مؤمن وم زما پزړه باندې ستاسو مینا او د الله مینا غالب وا والحمدلله زما شپې په بیداری کې تیریږي د عبادتو کې تیریږي او فرمایي چې زما روز په لوګتند کې تیریږي یعنی روزه کې تیریږي زما دې به دغه مبارک نیولې ګوره وای محبوب زما داسې حال له چې ماته د مدینه منورې نه الله تعالی عرش خی لګیا دی انظر الى عرش ربي داسې حال په ما باندې تاریخ محبوب علی السلام چې زه د اسمکه نه عرش ګورم اے محبوب داسې عالم په ما باندې تاریخ وکأني انظر الى اهل الجنه يتزاورون فيها داسې حال امر باندې تاریخ چې د اسمکه نه ماته جنتونه ښکاری چې جنتیان لګیا دی یو بل سره ملاقاتونه کوي لګیا د صحابه کرامو داسې کشفونه ښه وکأني انظر الى اهل النار او ما معنی محبوب علیہ السلام داسې حالم تاریخی چې ماته د مدینه منورې نه جهنم مخکاری ګوره او جهنم کې چې کوم جهنميان چغي وای هغه مرا تخکاری ګوره نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې یا حارس عرفت فلزم اے حارس تا علم معرفت حاصل شو فلزم دا علم معرفت ټینګو ساته ګوره دا درنه چته ځای نه چی ګوره علم معرفت درته حاصل شو دا درنه چرته ځای نه شي ګوره تا کوم کیف او سرور درته ملاويږي په دې عبادتو کې دا چرته ځای درنه نشي دا سي عملو نکړي چې دا هر څه دي ختم شي نو د دې خپل کیفیتو حفاظت او ساته ګوره نو دا صحابه کرامو به داسې حال وګوره حضرت موسی علیہ السلام مبارک رب دا سوال کوي چې رب زبستا مینا او محبت شرط لټوما رب ورته فرمایل چې زما مینا محبت په هغه زړونو کې ولټاوه چې زما په مینا کې محبت زما په مینا کې او په محبت کې ذره ذره شي وي دی ګوره زما مینا محبت به تا ته په هغه خلکو په خوا کې ملاويږي چې زما په مینا کې محبت کې هغه ذره ذره شي وي دی ګوره مصیبتونه پر اغلی دي تکلیفونه پر اغلی دي خو زما مینا محبت نه ده پر خو ده هغه خلق لاړ شه زما مینا محبت بدرت الته حاصل شي ګوره حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک به فرمایل چې ټول نه زیاده علم والا سوق ته ټول نه زیاده علم والا هغه انسان دی چې سوق الله تعالی سره مینا کوي محبت کوي ګوره او فرمایل به چې څوک د لا اله الا الله وین کی تعظیم کوي ګوره چې کوم خلق د کلمې طیبه ذکرونه کوي کنه د لا اله الا الله دغه ذکرونه کوي او د دې خلقو د تعظیم کوي ادب کوي احترام کوي وای دا شخص هم علم والا دی ګوره حضرت ابو بایزید بستامی سے مبارک رحمت اللہ علیہ با فرمائل کہ پا جنت کی جنتیان با داسی جنتیان با می چی دا اللہ پا مینا و پا محبت کی با داسی مست می وی اللہ تعالیٰ که ذری برابرم لکھپل دیدار دا غین اخواقی وی دی با داسی چغی و سوری وی دا اللہ دیدار دا پارا چی دا جہنمیانو نبا زیادہ چغی دا دی بی گورے وی دی وی چی دا جنت ندے پکار زمونگ دا رب دیدار پکار دے من په جنت سوکو من په جنت سوکو ځکه بایزید بستامی سے فرمایل چې ذره برابر هم ستا په زړه کې د الله مینه پرته وي دا زرګونو محلاتو نه بهتر او اعلی او بالا دی وای دا چې غیبت الله دیدار د پاره عارفان وای ګوره حضرت سر سکتی سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې تا ته بد الله مینه څنګه حاصل شي وای دا په لاسو چیزونو تا ته حاصلېږي د الله مینا حضرت سر سکتی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل لنبه به فرمایل چې نفلونه ډیر کوي نوافل ډیر کوي کوشش کوي چې اشراق کوي چاردام مو کو تحیت الوضو کوي
مسجد ترالی تحیت المسجد کوي، نوی کپڑے واچولې داغه د شکرانه نفل کوي، د زوال نفل کوي، سنت زوائد کوي، بازیګر اوابین کوي، تهجد کوي، نور نفلی اعمال کوي، وای بدغه نوافل سره بتا تا د رب مینه حاصلې. دویم د خلکو خیر خواشه، د هر چا خو غواړه، بدخوا کېږم چې بل مسلمان له بسنګ کنده ګورم دی به پکې غر کوم تبا کوم چړه می پیښ شي، نه د هر چا خیر خواهی کوه. دریم د قرآن عظیم الشان سره مینه کوه، دغه تلاوت کوه، د رب مینا محبت به درته حاصل شي. سلورم کوم احکام الهی چې دي پاغي باندې صبر کوه، پاغي باندې عمل کوه. د رب چې څه حکمونه دي کته ته پکې ډیر امتحانات راځي، کوشش کوه چې پاغي باندې عمل کوه. پنځم امر الهی ته ترجیح ورکوه، ستا یو خواهش ته او د رب بل حکم دی، خپل خواهش ترکوا او د رب حکم منا. شپږم نمبر حیا ځان کې پیدا کا، د مشر لحاظ ځان کې راولا، سترګو کې حیا راولا. دارنګي اوم نمبر محبت الہی کی مشقت برداشت کوا، نو تا تبا د رب مینا حاصل شي. اتم نمبر کلګه دا او کډیر دا او کنيشتا د رب پر رضا باندې ځان راضي وساته، تا تبا د رب مینا محبت حاصل شي. دا غرنګي لسم نمبر قناعت نه کار اخلا، یعنی صبر نه کار اخلا. د زندګۍ په هر معاملې کې د صبر نه کار اخلا، نو ستا تبا د رب مینا محبت حاصل شي. ګورئ حضرت محمد بن علیان رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې څوک الله تعالی پریک دی او بل ځای کې سکون ځان له حاصلول غواړي، وای رب هغه ځای کې هم دنه دا سکون واخلي، ګوره دنه دا اطمینان واخلي. ګوره تاسو داخله ګوره نه د دنیادار خلک چې ګوره د دنیا ټینشنونه دا غي ګوره، موتا ته ډیر غي په موټرو کې گاډو کې ګرځي، په بنگلو کې ناس پاس وي، موتا دا غي لري نډیر د آرامده ژوند والا ښکاری. خدا سي نه د ګوره هغه د خوبونو د پارا ګولیان یا چي د شپې سم دي، او موتا خو لا بالغ تسرنی رسوله تاسو بیا ودی ګوره پناسته مودي دا ګوره در فضل دی، دا خوب راتلل دا هم در فضل دی. ګوره او پرواز د محشر به موتا دا غي ډیر خيو، دا غي مال حال ډیر دی، سره به ډیر حساب کیږي. زموستا مال حال دا غي په نسبت سره کم دی، موتا سره بزر حساب کتاب کیږي. موتا به د جنت ډیر میواجات خورلې وی چې غي به موتا بسره رسي. نو حضرت محمد بن علیان رحمت الله تعالی علیہ فرمایل چې ها غزینه هم دته الله تعالی سکون واخلی. ګوره حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیہ چې دا داسې یو هستی وا چې د رب په مینه کې خپل بادشاہي پرې خو دی وا، د رب بادشاہي د تداسې ورکړې وا چې عادل بادشاہ. وګوره خسته بادشاہي روانه وا، ناګهانه داسې حالات په د الله او د رسول د مینې تاریخو چې بادشاہي ته خیر آباد ویل. خلق وربسې په منډه منډه راځي چې حضرت صاحب تاسو په تخت باندې کی نه تاسو غونتی بادشاہ به مونږ بیا ملو نشي. ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه وت فرمایي چې نه زما توبه ده بس ته، زه بادشاہي نور نه کوم. مال الله داسې بادشاہي را کړی دا چې هغه تاسو ته پته نشته. خلق ورته ویل څنګه بادشاہي د رب در کړی دا،
وایي دوی یو ستنه سمندر ته لړه کا او د سمندر کبانو ته اعلان وکړي چې زما ستنه واپس راکړئ. وایي د سمندر ټولو کبانو د خوله کې ستنې نیولې وي او چې کوم ستنه د حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه و هغه د قبل خلې نه راواغستله او خلکو ته وخوله چې دا وګورئ مخکې ما ته داسې بادشاهي رب را کړې وس. وایي دی لاړو حرمین شریفین ته، هلته به د مکه معظمه کې د حجاجو د معتمرینو خدمت کولو، هغې به لنګر تیارولو. د بلخ یو سړی وکتو چې دی بادشاه په شا باندې خشاک ښودلی دی او روان کړی دی لنګر دپاره ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه. د دې بلخ سړي ورته ویلي ای هی ای هی څونه ښکلی ژوند دې پرېښودو، کشته په تخت په ناست وي، ارامدې زندګي دي وه او د مصیبتونو د مشقتونو ژوند اختیار کو. عجیبه حال دی، عجیبه تجارت ته وکړو. حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې مال خدا سے رب بادشاهي را کړې ده چې د هغې نعم البدل نشته. اوس وایي ته څنګه بادشاهي اوس؟ وایي په هغه خشاک باندې د مبارک لاس راخ کو او وی فرمایل د الله په حکم سره سره زر شي. وایي ټول خشاک د سرو زرو شو. وایي مخکې ما داسې کولی شو، خو ما دولت خوښ نه کړو. سړی حق دک شو، حیران شو. حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه خپلو مریدانو ته فرمایلو چې د بیت الله شریف خدمت به کوو، مونږه د دې طوافونه به کوو، خو دلته به چاته ګورو نه ګورئ. خاص کر چې کوم بیریش هلکان دي چې ګیرې لا نه درالې او طواف کې مو تاسو سره ملګري شي نو هغې نه به سترګې ښکته کوو. مریدانو ټولو په دا خبر عمل کولو. حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه طواف وکولو، سر مبارک به ښکتو. یو موقع داسې راله چې حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه یو ځوان ته ګوري چې ایله ایله ګیره بس راتلو واله ده، څو ډکي رالی دي. مریدان حیران دي چې دغه هلک ته خو زموږ دا شیخ مرشد ډېر په غور او فکر سره ګوري، دا څه وجه ده؟ دا زوی چې کوم دی حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه په اړوني کې پرېښودی، وګورئ ول شمالي کې پرېښود. دی د پلار ملاقات دپاره حرم شریف ته راغلی و. چې کله پلار زوی وپېژندو او زوی پلار وپېژندو، یو بل ته ورمنډه کا، یو بل ته تر غاړه وته. چې تر غاړه وته پلار زوی خولی، زوی پلار خولی. اوس د پلار او د زوی مینه دا فطرتي ده، دا الله تعالی په خټه کې زموږ ستاسو اچولی ده. خو داسې اخص الخواص خلک په دې ځمکه شته او تیر شوي دي او راځي به چې رب غواړي چې بس دی د ما سره مینه کوي او زه د دی سره مینه کوم، بس په منځ کې د بل څوک نه ګوري. و چې کله حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه دا خپل بچی د زړه تر جوخ کو، نو رب ورته آواز وکړو چې ابراهیم زما مینه چرته لاړه، زه چرته لاړم، زما محبت څه شو؟ بس حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه سر داسې اوچت کو او یې فرمایل چې رب په دې ګوګل کې په دې زړه کې دوه مینې نه ځایږي، یا زما دا زوی واخله او یا ما واخله. خو چې دا زوی د ځان نه جدا کولو، زوی وفات شوی، زوی وفات شوی. مریدانو ته فرمایي چې د کفن دفن بندوبست وکړي او د داسې مطمئن ناستو د ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله علیه چې د زوی په مرګ باندې اړو خفګان ونه کو. چاته نه تاسو کو چې حضرت صاحب دا خو تاسو بچو تاسو جړاو نه کا، وای بس زما رب سره خپل سودا وا، رب زما دا قربانی قبول کا، زما زوی قبول کو
او شکر دې خپل سودا کې کامیاب شوم زه مطمئنم زما بچي جنتی لاړو د حرم شریف په صحن کې روح ورکو زما په غي کې روح ورکو اوس د جنت سوال کول دا څه حرام نه دی رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو جنت الفردوس د پاره سوالونه کوي با ډیر احادیث دي په خو په مقدس مکه داسې اخص الخواص خلق دي اخص الخواص خلق مطلب دا دی چې په خاصو کې بیا نورم خاص دي چې هغه ک د جنت سوالو کې نو هغه ته د ربنا ندا وشي چې تم جنت غواړي ته خو زما طلبدار ته د جنت څنګه سوال کې خدا خبر زما استاد د پاره نه د ګوره دا اخص الخواص خلق دي رابعه بصری مبارک رحمت الله تعالی علیها دا یو ځل ډیر زیاته نه جوړ شو بیمار شو خلک تپوس لراتلو یو خادم پرده کې ورسره خواناسته ورته وی چې بیبي الله دې تعالی شفا درکې روغ دې الله تعالی روغ صحت درکې دا مبارک ورته فرمایي چې الله دې ماړو جوړ نکړي دا بیماری چې په ما راغلې ده دا د عذاب ده وای څنګه د عذاب ده وای ستیرو شپو کې ما دا تهجد په وخت کې د جنت سوال کړو وای د جنت سوال می چوکون وای رب راته فرمای چې رابعی تم لا جنت غواړي تم جنت غواړي ته ولې زمانه او زستانه مس موتا د یو بل نیو ته په جنت سکه وای ز په هغه سوال باندې ډیر زیاته پیمانه شوم وای ما ویل رب مال د دې سوال سزا راکا د دې را سزا راکا دا غینه بعد ز بیمار شویم نو دغه بیماری چې کومه په ما راغلی دا د عذاب د ګور ما د رب سوال لو کړو حضرت عثمان هروانی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دیر شکاله د تهجد په وخت کې ما ته رب आवाज کول چې عثمان ته ما قبول کړی سو غواړي چې درته درکم وای ما ورته فرمایي چې رب بس زتانم تا غواړم ته دې زمای او زه دې ستایم بس حضرت عثمان هروانی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې رب براتا आवाज وکړي اے عثمان دا سوال خو می قبول کړی دی ځکه ځان ته می ودرولې ټول خلک ودی ته می ځان ته ودرولې نور سو غواړه وای حضرت عثمان هروانی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې ما برب تو فرمایل چې رب زما د محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته بخنو کا چې ما خپل نبی پاک رسول الله مبارک په دې سوال راضي او خوشاله شي وی رب راتو فرمائے چې عثمان استا په درخواست باندې او یا زر جهنميان به جنت ته داخل کړو وی دیر شکاله مسلسل براته دا سوال کېدو ګوره دیر شکاله مولانا ذکریا صاحب لیکلي دي په تاریخ مشایخ چشت کله چې ممشاد علوی دینوری رحمت الله علیه زموږ د چشتی مبارکی شیخ دی وی دی وفات کېدو چې وفات کېدو نو پس د ځنکدن په وخت کې د دنیا نه تلل دي یو مرید ورته دعا کوي چې شیخ اے زما حضرت صاحب تعالی دی الله تعالی په جنت کې لوی مقام درکړي لوی درجه درکړي وې دا ممشاد الوی دینوری مبارک رحمت الله علیه و تسترګ مبارک دا سراتو کی ورته فرمایل چې سلويخ کال راته جنت دا سه مخامخ چې څنګه راته ته مخامخ ولاړ مولانا ذکریا صاحب لیکلي خو د رب په مینه می داسې مس جون تیر کو چې جنت ته مینې دي کتلی د رب په دیدار مصروف د رب په دیدار مصروف ما د رب رضا خوښه کړې نو اصل شی د الله مینه د ګوره دا مو تاسو کو دی بزرگان تزو دی مشایخ تزو زما استاد لوی مقصد سی د الله مینه دلته مقته حاصل شي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مینا او محبت منتحاصل شي ګوره او چا کې
چې د الله مینه صحیح طور باندې رااله دی به هیڅ شریم غلط کار بیا اونکي ګوري او که سهون په هیر سره د نس داسې کارو شو دی به داسې په زارو قطار جاړي دی به داسې زارو قطار باندې جاړي چې د په جړه باندې به خلکو ته ترس ورزي ګور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه بیت الله شریف ته مخامخ په سجده پروت ته او داسې د سوز جړه کوي چې رب ما ته بخنه وکا رب ما ته خپل رضا راکا رب ما به حساب او بخا رب پرز د محشر خزستا مخامختیا خو پرېدستا د مخلوق مخامختیا هم نشم کوله رب ما به حساب او بخا او دا سوس کی جڑا کوي لګیا د مبارک د طواف کون کی ورته پملا باندې ټاپي ور کوي مبارک تا چې الله کریم الله رحیم دون د سوس جڑا مکوا ټول طواف کون کی دته په نندار شو مبارک تا خلق حیران دي چې دا سوق ته چې په سجده پروت ته او داسې د سوس جڑا چې مبارک د سر مبارک د سجدې نه روچت کو د اوخ کو نسترګې مبارکي پاکي کی او مخ مبارکي په صادر کې پټ کو یو شخص فرمایي چې زور د داسې مخ نه راتاو شم چې مقتل هغه شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب وکړ چې سونه ستا په زړه کې د الله مینه پرته وي دونه بستا په زړه کې د الله خوف هم پروتي ګوره دا حقیقت دی ګوره چې سونه ستا د الله په نيز مرتبه زیاتی کې دونه خشیت الهی پتا معنی زیاتی ګوره د الله یرا او دغه اوخ کی چې ما تاسو د سترګو نه لاړ شي د الله د یری دا دونه طاقتور اوخ کی دي رسول الله مبارک فرمایي چې د الله په نيز باندې دا د غرونو نم درنې دي ګوره د غرونو نم درنې دي او دا داسې طاقتور اوخ کی دي وای چې دا اوخ کی جهنم طرف ته مخامخ کی او په جهنم توی کی وای دا جهنم چې کوم د مخ سره مړکای ګوره دا دونه طاقتور اوخ کی وی ګوره ښا خو الله دې دا اوخ کی زما استاد نصیب کی ګوره په تهجد کې دی الله زما استاد نصیب کی په تنهایی کې چې کوم اوخ کی لاړ شي په غیمانه صرف ته گواهی او رب دې گواهی هغه ډېرې پایدار اوخ کی او چې په مجلس کې غیر اختیاري لاړ شي او دا رب رضا وي پکې د خلکو خودنه پکې نه وي ریاکاری پکې نه وي دا هم ډېر کرامت دی ګوره دا هم ډېر کرامت دی ګوره الله دې ما کې تاسو ټول کې خپل شیخ او مرشد په دعا سره د الله او د رسول مینه پیدا کی ګوره د موږ مرشد پاک به فرمایل کمینا محبت د الله او د رسول خرڅېدې زما دي قسم په ذات چې ما خپل مریدانو لاغسته وکړي خو دا د الله د دا د رب عطا ده بس په علم باندې نه د ګوره ښا په علم باندې نه د ګوره سړی و ډیر عالم دی نو دکې به د رب مینه وي دکې به د رب عطا وي ګوره دا رب یو تحفه ده چې چاته الله تعالی ورکی الله دې زما استاد په زړه کې د حضور علی السلام مینا د صحابه مینا د اهل بیت مینا او د الله مینا د شيوخ مینا نور مضبوطه کی که د دنیا هر رنګ حالات را باندې راځي خدای الله او د رسول مینا د محبوبا مونږ مینا دی الله کی چې زما استاد په مونږه ثابت قدم وسو او پروز د محشر دی الله مونږ په دغه مینه کې د خپل قبرونو نه را پاسي واخر دعوانا الحمدلله